ما غفل عن ذکره الغافلون. معزز مسلمانانو، ما تاسو ته د حضرت آدم علیہ السلام د پیدا کېدلو واقعه شروع کړې و. چونکه دا د انسانیت د تخلیق ابتدا ده، نو قرآن کریم د حضرت آدم علیہ السلام واقعہ دا بار بار په سورتونو کې ذکر کړي چې انسان تعالی نافرمانی پکار نه ده، تعالی تکبر پکار نه ده، تعالی ما څومره احسان کړی دی او ما څنګه ته پیدا کړی. او بیا د رسول الله مبارک د امت علماء او مورخین هغه لګیدلی دی او د آدم علی السلام واقعای تفصیلی لیکل ده. علماء وی د حضرت آدم علیہ السلام ډانچه چې کله برابر شو، نو داغی اگدواله شپیته گزا اللہ پاک جوڑ کر. د آدم علیہ السلام قد مبارک شپیته گزا او پټول بدن کې ورته 300 رګونه ولګول او 240 خپلی پکې پیدا کړي. او سر کې ورته وسوري وکړه، تمام بدن کې 9 سوري او داسې 9 مفصل ورته جوړ کړه. نو چې کله د آدم علیہ السلام وجود مبارک برابر شو، نو روح اللہ پاک پیدا کا. اللہ ورته فرمایل د آدم علیہ السلام دې ډانچې ته دن نشه. اگر روح ورته وی یا الله نه ندن نکیگم دا خوڑیر زیادت جورد او تیارد پکی او انتہائی تنگ زیدے زماخو کلاو فضا خوخی. اللہ ورطاو فرمائل دن نشا وین دن نکیگم ما ابعد قعره و اشد ظلمته، دا سمر جور دے او دا سمر تیار دا پکے. اللہ ورطاو فرمائل زمان پا علم کے دادا جتب دی ڈانچی تب زبردستی وردن نکے گے او بیا با دی ڈانچی نب زبردستی روزی کتا تب خوشحالی دن نشوی نبیا بددی ډانچې نه په خوشحالی راوتی. خو زما په علم کې د دې خبرې سبقت شوه چې ته به دننه کېږم زبردستی باندې او بیا بروزیم په زبردستی باندې. علماء وی دا اللہ پاک دا دا اللہ قانون دے چې انسان کم سیس کی خفگان تصور کئی اغی کی ورطا اللہ خوشحالی چوئی. دا روح دا انسان ڈانچی تا ندن نکی دا ویڈی رتیار دا او جور دے او تنگ دے اس دمر خوشحال دے چے اس تے نروزی. منگو تاسو آئیو علکا روڈ بانی آولی خیال کوا گاڑے دیو نوائی نو چی کیا گاڑے دیو وی نو سو چل باوشی خو روح باوزی. منگو آئی چی روح منوزی حالان کې او مغه تیار ده پکې او مغه تنګي ده پکې او مغه جوړواله ده، لیکن دا الله قانون دا دی چې انسان
کم سیز کی خفکیگی دے وی کددل تدم نقصانی کیگم او مغی کی ورطا اللہ پاک فیدہ مقرر کری. حضرت یوسف علیہ السلام رونو رونی و کوئی کی غرزو. یوسف علیہ السلام چغی والے ورطوی یرنو دا تمر جور دے و تمر تیارنا پکے دیکھ لڑمانان و ماران دی سخو پکے نغرزے گم پزوری پکے و غرزو. او بیا یوسف علیہ السلام پاگا کوئی کی اللہ تمر خوشحالک چو مغا کوئی کی ورطا پیغمبری ورگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود رونی و او وی غرزاو تا اور پمیس کی غرغنڈی خطی لمبی وی دا انسان دا طبیعت خلاف کارو، لیکن اللہ ابراہیم علیہ السلام پاگا اور کی دا سے خوشحالکا چاورتوی زندگی کی دا خوشحالی زندگی ورزی تیری کری و یاو وی اغا دری ورزی چی دا نمروز سر میں پاور کی تیری کری وی دا سے خوشحال زندگی ما بانی چرتن رہا. دا اللہ قانون دے چی انسان اللہ خفقی نا کم چیز نا چی خفگان تا تخکار یو تنگی در تخکار یو مقا کی بدی اللہ خوشحال کئی بد دا دے اس منگا و تاسو دا بدن خیال ساتو کنا منگوائیو لکا بیمار باشی نو چی بیمار شی نو سچل بہوشی نو بیمار مقدمہ دا مرگ دا چی سڑے مڑکی گی نو پہلا بیمار شی نو دا بیماری نو دا کزان بچکو چی مڑن شو روح را نلال نشی دا لوگی نزان بچکو چی مڑن شو دا تند نزان بچکو چی مڑن شو نو ہر سڑے دا خپل بدن لحاظ ساتی چی زما بدن دے سالم وی او زمل نشم ما نروح و لال نشی. بہرحال اللہ پاک دا روح راواغست دا آدم علیہ السلام پا دے ڈانچکی پزور وردن لگا چی وردن نے کو دا سر دا طرفنا نو دماغو کی چکر وہ سل کال دا آدم علیہ السلام دا روح دا آدم علیہ السلام پا دے دماغوں کی گردے دو. کہ دماغ پا انسان کی یو قیمتی چیز دے. علماء وی صرف دا دماغ و رگونا 1,02,000 دی. دا اللہ پاک پا خپل قدرت تیار کرے. غربیان انگریزان را جمشیوی منگ بم انسان جوڑ کو دقا سے مواد با پکے واچو دا انسان دا سر اس پڑا دا دی نقشے جوڑ اکڑا صرف اگا نقشے سلور جیربا چرالا یو بلتوی کار خراب شو نقشہ خو لگ دے کرا دی او چی بیا باغیوانی عمل کے نو بلڈنگ خو سیوا دے نیسی نو چی نقشہ سلور جیربا شو نو دا انسان سر بسنگ جوڑا نو تختیر نو سل کالا دا آدم علیہ السلام دا روح دا آدم علیہ السلام پا دے دماغو کی چکر واو یو رگ چھٹکاو بل رکھتا تا بیا بل رکھتا تا بیا بل رکھتا تا. علماء دی دنیا کے چھ انسان سے جوڑ کرو دا انسان دا یو رگ کمال دے 1,12,000 رگون دی. دا دنیا کے چیزا تٹینکون اخکاری او کجازون اخکاری او چیز سچی کمالات اخکاری دا انسان دا یو رک کمال نو تو آیا چٹین ملاوے او زندگی اگدوے او دا انسان دا نور رگونا اللہ پاک را اخکارا کڑوے چی دی کے بکم کمالات منگا تاسو دا انسانانو صفت کاؤ انسان دمرا کمالی نرے اللہ پاکی کمال چوئے دا انسان پا دے دماغو کی دا رگونو کی اللہ دا تمرا کمالا چوائی. سل کالا پس دا حضرت آدم علیہ السلام دا روح مبارک سترگو ترور سیرو نو سترگی کلاو شوی دا خو کودڑے و دا خوری نجوڑو
نو چې کوم ځای ته به روح راته هغې باندې به ویښته چړاوېده، په هغې به غوښه چړاوېده، هغې نه به پلې جوړېدې، هغې کې به نمي راتله. نو په خپله سترګو مبارکو ته چې ورسېده دې لیدل شروع که او د ویښته راشنه شو او هغې نه غوښه جوړه شو. نو بدن ته وکته چې بدن خو زما هسې خاوره ده. نو بیا د هغې نه پوزې ته راغی، نو پوزې نه غوښه جوړه شوه. نو انتروش یې وکړ. نو آدم علیہ السلام فرمایل الحمدللہ. اللہ ورته فرمایل یرحمک اللہ ولهذا خلقتک. آدم هم د دې لپاره مې پیدا کړی چې ته به زما ثنا وې. او بیا داسې را روانو تر دې پورې چې خپو ته رورسېدو. نو چې څنګه خپو ته رورسېدو نو آدم علیہ السلام پاسېدو. الله ورته فرمایل صبر وکړه، ستا بدن برابر نه دی، تلوار مه کوه. نو الله فرمایي خلق الانسان من عجل. انسان تلوار ګنده دی او د تلوار نه پیدا دی. نو هر څه کې دی تلوار کوي. نو چې کله خپو ته ورسېدو نو دی وته نو لار نه وه، نو واپس راغی. نو چې د آدم علیہ السلام بدن مبارک برابر شو، اللہ پاک ورته جبریل علیہ السلام رو لے گو، میکائیل علیہ السلام ورتوی آدم علیہ السلام پوگا کی نوئی. آدم علیہ السلام پوگو بارے کی نو او دا اللہ چه سمر دنیا وا سمر مخلوقات پا دے ٹولو کی والا چکر ورک سل کالے پاسمانونو دی زمکو کی گردو رہے دے. جو گورا دادا اللہ پاک خود قدرت نخی دی دادی 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 اللہ ورطا تمام خدای آدم علیہ السلام تو خود وی ورکا والا چکر چه واپس را گئے. نو اللہ پاک جبریل علیہ السلام تو فرمائے ورشد جنتنا خیستا جوڑا راوڑا. نو جبریل علیہ السلام راغے او د جنت نے د شنور خمو جوڑا راوڑا. آغی آدم علیہ السلام توروا غستا پرتوگ او قمیس او یو تاج راوڑا او اغا تاج چو اغی سر کی سلور ستنے وی، ہر یو ستنا د قیمتی زبرجدو نوا او اغی کی قیمتی ملغلری لگے دلے وی. دا سے رنا بے کول چنور با رنا پری خودا. زبردست تاج اللہ پاک والا پسر او بے ورطا دا نور یو ممبر جوڑ کا. نو چنو دا نور ممبر جوڑ سنو آدم علیہ السلام پاگے کینو او تمام ملکی ورطا رو وقتے. دا تو جمعی و رضوہ او دا سے ٹیمو چه زوال شیو مانا دا مسلم داخل شیو. نو آدم علیہ السلام خطبوی الحمدللہ رب العالمین. نو دا جمعی پورس چه دا خطبہ پکار دا نو اولا خطبہ حضرت آدم علیہ السلام ویلے وا. نو آدم علیہ السلام خطبوی او زبردست تقریر ملائکو تاوکا. نو علماء وی چی اللہ پاک پخپلا او یا آدم علیہ السلام تا اللہ فرمائل تتی تپوسو کا ملائکو تاوی وی انبئونی بی اسماء ہاولاء ان کنتم صادقین. تاسو بوی چی یا اللہ انسان ما پیدا کوا دے با فساد کا یووین بتو یای. دا انسان متعلق چه سمر دا ضرورت سیزونو پیالا شوا سمسی شوا دیکچے شوا روٹائی شوا اشکرائی شوا انسان چه کم چیز روزمرہ استعمالی
د دې سيزونو شکل الله آدم علیہ السلام ته وښوده او د هر یو سیز نوم یې ورته وښوده. د دې دا نوم دی، د دې دا نوم دی، د دې دا نوم دی. چونکې د آدم علیہ السلام دې سیزونو ته ضرورت و، هغه ټول یاد شو دماغو کې کېنول او حافظه هم زبردسته وه. ملائکو ته الله پاک د دې سیزونو علم ورکړ، خو د هغوی ورسره ربط نه و. منگا و تاسو چې سکول ته لاړ شو او هغه څیزونه راته استاد وایي چې هغې ته هم ضرورت نه وي، نو زر رانه هېرېږي. نو د ملایکو نه هېر شو. نو آدم علیه السلام ورته وی د دې څیزونو څه نومونه دي؟ دا مخامخ چې ښکاري، دا سمسۍ ده او دا پتیله ده او دا شکرۍ ده او دا روټۍ ده او دا ګیلاس ده او دا جیک ده، دې ته څه وایي؟ هغوی نه خو هېر شو. هغوی په جیکونو او په سمسۍ او په پتیلو څه کول، نو هغوی نه هېر شو. الله ورته وفرمیل آدم علیه السلام ته ته ووایه. آدم علیه السلام شروع شو، تمام نمونه ورته وی، زرګونو او لکونو نمونه. الله ورته وفرمیل ما تاسو ته نه وی چې زه پوهېږم او تاسو نه پوهېږئ؟ تاسو نورانی مخلوق کې اس کار مو نشته او علم هم د سره نشته. دکی کمال دا دی چې دا د علم مرکز ما الله ګرځو، الله وی ما ګرځولی. نو علما وی د انسان شرافت په تمامو کائناتو دا ګورې په علم دی. که د علم نه علاوه بل څیز د شرافت وی، نو د آدم علیه السلام تفوق په الله په هغې ښکاره کړی. اوس هم دغه وجه ده چې کوم د انسان د ضرورت څیزونه دي، دا انسان بغیر مدرسې یادوي او بغیر سکول او بغیر کالج یادوي. ګرې زمونږ استاسو ضرورت څیزونو لکونو نه اوړي، لیکن هر چا ته خپله یادېږي او تېرېږي نه. هغې دپاره سکول نشته، مدرسه نشته، کالج ورته نشته. هر چا ته د دې څه نوم دی، د دې څه نوم دی، د دې څه نوم دی، هر چا له ورځي. ځکه آدم علیه السلام دا پیله زده کړه او داسې زده کړه چې د هغه په دې بدن کې دن نه شو. نو چې څومره انسانان وروستو راځي، نو د ضرورت څیزونو د نومونو دپاره سکول کې داخلې ته ضرورت نشته، کالج ته نشته، خود به خود به ورته یادېږي، اگر که هغه زرګونه او لکونه څیزونه دي. آدم علیه السلام مناظره وګټله او د علم او د شرافت اظهار یې وکړ. ملائکو وی یا الله یقینا ستا خبره رښتیا ده چې ستا په دې مخلوق کې کم کمال دی هغه موږ کې نشته. دی عالم دی او موږ عالمان نه یو. ورته وی چې دی عالم دی نو اوس به ورته سجده لګوئ. د عالم تعظیم په تاسو واجب دی، شابه سجده ورته ولګوئ. هغه وخت کې سجده لګول روا یا سجده الله ته خو آدم علیه السلام قبله وه، او یا ناروا دي ته وایي چې الله درته وایي دا کار مه کوه او دې کې دې ته ناروا وایي، او دا خو الله ورته په خپله وي چې سجده ولګوئ. نو چې الله درته وایي بیا خو ناروا نه وي. الله ورته وی سجده ورته ولګوئ چې د ده د عظمت او کمال ستاسو په زړونو کې دن نشي. نو تمامو ملائکو آدم علیہ السلام ته سجده باندې پریوت. شیطان نیغ ولاړ دی. الله ورته وی ولی تا ولی سجده ونه کړه؟ شیطان ملائکو کې لوی عالم. امام واقعی سے وای شیطان چې هغه به اول اسمان کې ملائکو ته درس ورکاو، د ملائکو استاد. نو په علم باندې ګورې سړی نه بچ کېږي چې د الله فضل نه وي. علم ورسره او خو د الله فضل نه ورسره. ورته وی ولې دې سجده ونه کړه؟ ورته وی زه خو درته سجده نه کوم،
دا تا د خاورې نه پیدا کړی او زه د اور نه پیدا کړی. اور کې دهشت وي، په اور کې تکبر وي، په اور کې جذبه وي، او خاوره څه شی دی؟ هر څوک پې خپېږ وي، خلک ورته لتې ورکوي، هغه ورته اواز نه ورکوي، زه دته سجده ولګوم. ورته وي ته د ده نه بهتر یې ویاو، وای زما د حکم خلاف دی وکړه فخرج انکا رجیم، اوزه ته زما د دربار نه رټلې شوې. ما لیدلي نه دي خو یو عالم نه مې اورېدلي دي. وای د آدم علیه السلام د پیدا کېدلو خبره لا نه وه، الله شیطان روغوښته، ورته وی ابلیسه یو غلام چې د مالک نه مخالفت کوي، مالک غلام ته وای دا کار وکړه او دې د هغې نه انکار وکړي نو سزا وله پکار ده که نه ده پکار؟ شیطان ورته وی او سزا خو وله پکار ده. وی څه سزا پکار ده؟ وی دا مالک به دا غلام د خپل دربار نه وشړي، وی دې سزا ده ویاو، وی دې وکړه دسخط، وی دا الله ته دسخط وکړو چې او دې سزا ده. دلته چې سجده ونه لګوله الله ورته وی زما د دربار نه وځه. وی یا الله په یو سجده 50,000 کاله مې تا ته سجدې لګولې دي، هغه یو طرف ته په یو سجده نه کولو ما د دربار نه شړې. وی دا ستا دسخط، وی دا فیصله خو ستا وه، تا نه ما تپوس ونه کړ، ستا د فیصلې موافق ده. شیطان پیش چې کار خو خراب ده، ورته وی یا الله یو سوال به مې قبلې. وی قبلو موایا، وی زما دا زندگی با تر انسانیت پورې باقی پرې دی، څومره چې دنیا کې انسان اوسېږي چې زم ورته ژوندی یم، خو چې انسانان ختم شي چې زه بیا مړ شم. وایزا چې څومره انسانیت دنیا کې ژوندی وي ته به ژوندی. وی دویم نمبر سوال، وای مالا دومره طاقت راکه چې د ده په دې رګونو کې ګرځم او دی ګمراه کوم، وای زه در مې که. ورته وی یا الله 2 سواله دې راته ومنل، یو د زندگی راکړه او بل دې په ده مسلط کم. اوس زما خبره واوره، زما د ستا په ذات قسم وي، زما د ستا په ذات قسم وي چې زه به دا انسان جنت ته پرېنږدم. دی چې کومه لار باندې را روان یو جنت ته تلي، هغه لار کې به ورته ناست یم، مونځ ته به را روانې لار کې به ورته ناست یم، روژه به نیسي لار کې به ورته ناست یم، حج به کوي لار کې به ورته ناست یم، نه به یې مونځ د کار او نه به حج او نه به روژه ی. او که په دې کار ونه شو دیکې راکولې چې نه اخوا کېږه، ښي طرف نه به راځم، ګس طرف نه به راځم. خو ته به انسانانو کې اکثر خلک ستا د نعمتونو قدردان پیدا نه کړي. الله ورته وفرمیل لعینا، څوک چې زما بندګان او زما سره تعلق دی، ستا په هغوی اړو تسلط نشته. چې څوک زما بندگان نه دي او ستا سره ملګرتیا ده، زما د په خپل خدای قسم وي ستا سره به زه د هغوی نه جهنم ډکوم. الله دې مونږ او تاسو ته بچ کړي. نو شیطان ته به ګورې ویښ کښېنئ، ویښ د شیطان تاریخ درته وایم چې دا څوک دی او د ده څه پروګرام دی، انسان څنګه ګمراه کوي. نو چې د آدم علیه السلام دا واقعه ختمه شي نو بیا درته وایم دل ډېر چلونه ورځي او دا ډېر فریبي دی او مسلمانان ګمراه کوي او موږ او تاسو ټولو سره چل کړی. نو دا هغه ټول چلونه درته ښیم چې الله پاک هم دې بچ کړي. بهرحال حضرت آدم علیہ السلام ته سجده ونه لګوله او ملائکو سجده ولګوله. حضرت آدم علیہ السلام
چې ملائکو ورته سجده ولګوله، دی په هغه تخت باندې پروت دی، خوب ورغی. چې خوب ورغی اوده شو، چې اوده شو په خوب کې یو ښایسته بیبي ولیده، حضرت حوا رضی الله تعالی عنها. دومره حسن الله ورکړی و چې دی حیران شو. دی هغه زنانه ته په خوب کې لاس وراچوي، هغه ترې رستو کېږي. دی هغه محبت کې غرقاب دی، خو چې سترګې را وغړولې نو حوا بیبي ورته ناسته. دغه ټیم کې الله پاک د حضرت آدم علیہ السلام د ګسې پختۍ نه حوا رضی الله تعالی عنها پیدا کړه. آدم علیہ السلام لاس ورغت کا الله ورته وینا پہلا به نکاح تړي، بعد کې به داستا بیبي وي. نو دا د جمعې د مونځ نه بعد وه. د دې وجې نه زمونږ فقها وایي چې څوک نکاح تړي نو د جمعې د مونځ نه بعد به تړي. نو الله پاک ورته نکاح وتړله او مہر ورته مقرر کړ چې زما په آخري پیغمبر باندې به درود شریف وي. نو علماء وی لس کرتا یا شل کرتا آدم علیہ السلام په آخري پیغمبر باندې درود وي. آدم علیہ السلام فرمایل یا الله دا محمد صلی الله علیه وسلم دا څوک دی؟ الله ورته فرمایل دا ستا په اولاده کې، ستا په بچو کې د ټولو نه آخري پیغمبر دی. او کده ما پیدا کړي نه وینو ما ته نه پیدا کوي. او د ملائکو چې سجده ولګوله دا ګوره تا ته نه، دا زما د دې محبوب هغه نور ته ستا په تندي کې هغه نور دی. نو ملائکې ورته مخامخ ولاړې. نو آدم علیہ السلام فرمایي یا الله دا نور راواله او زما په دې کټو ګوتو نوکانو کې کېره چې زم دیدار کوم. نو بیا د آدم علیہ السلام د دې کټو ګوتو دی نوکانو کې کېخوي. بیا آدم علیہ السلام داغی دیدار کو. یو روایت کې راځي چې حضرت آدم علیہ السلام دا دواړه د غټو ګوتو دا نوکان چې دا خپل کړو. نکاح وشوه. حوا بیبي ته د جنت نه ښایسته جامې راغلې، هغه یې واغوستې. الله پاک حضرت آدم علیہ السلام ته وفرمایل تاسو د ښځې او د خاوند نکاح وشوه، تاسو له ما کور تیار کړی دی، بنگله مو دله تیار کړی ده. نو جبریل علیہ السلام راغی او د جنت نه زبردست بوراق راوسته. داسې بوراق چې مزل به د سترګو پرب باندې کاو. نو هغه آدم علیہ السلام ته راوسته او بیا لاړو جنت کې زبردست اوښه وکته. نو هغه حوا بیبي له راوسته. نو آدم علیہ السلام پاگا بوراق بانے سور کا او حوا بی بی پاگا اوخ بانے سورکڑا او دوارا پا اوالو تا. نو پہلا اللہ پاک ورطا پا دی او اسمانونو کی چکر ورکڑے او بید جنت دروازے تراوستا. آدم علیہ السلام تا اللہ فرمائل تاسو لما کور تیار کرے دے. زمان شریعت وائی سوک وعدہ کئی نو پہلا بزان لکور تیار ہے. آدم علیہ السلام چې وعده کو نو الله ورته پهل کور تیار کړو. دوی مدا چې دا کور د آدم علیہ السلام او حوا بیبی د آدم علیہ السلام تابع و پکې اوسېدا. قرآن کریم کې الله فرمایي ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنت. آدم علیہ السلام تم اوسېګو دا بیبیم ځان سره اوسوا. نو زمونږ علما وایي کور به د خاوند وي او دا ښځه به د خاوند په کور کې اوسېږي. زمونږ او ستاسو علاقو کې دا رواج دی چې ښځې پسې کور لیکو، دا غلط رواج دی او د شریعت او د اسلام خلاف دی. ګورې دا ورته په خپلې لور باندې کور وانه هغه وایي کور زما دی، ګاډی زما دی. دا صوفي صاحب پکې څه کوي؟ نو هغه د صوفي صاحب اړو خیال نه ساتي. لږه موده پس هغه صوفي صاحب د کور نه وباسي. زمونږ شریعت وایي کور به د خاوند وي
نو چې کور د خاوند دی لیو به خاوند کوي کبرګه پکې ماته شي خاوند به ټیک کوي لاندې پرسونه به د کور نظام په خاوند باندې دی کور به ښځې پسې نه لیکي لور پسې به نه لیکي دا غلط کار دی ښځه به د خاوند تابع وي په دې کور کې نو الله ورته فرمایل ما تعالی زبردست کور تیار کړی آدم علیہ السلام د جنت په دروازه کې ولاړ دی ښایسته خوشبویانې راځي وی یا الله څومره زبردست کور دې راله تیار کړی الله فرمایل دا ستاله مې تیار کړی او ځان سره به دا بیبي په دې کې اوسئ او څه چې خورې درته اجازت دی او دې کې ور کې وردن نه شو زرګونه او لکونه ملایکې دي ورسره یو زبردست جشن دی جبریل علیہ السلام راغی او د انګورو یو وږی ورته روسو کو او هغه وږی څومره هغه دومره غټ وږی و چې دا هغې 3 ورځې د هغې د سوري لاندې مزل کېده نو هغه وږی نه ختمېده دومره غټ وږی ورته روسو کو حضرت آدم علیہ السلام ته وفرمیل د دې نه خوره نو علما وایي آدم علیہ السلام په جنت کې پیل انګور خوړلی او د ټولو نه اخر د غنمو دانه خوړه چې واقع را روانه ده آدم علیہ السلام د انګورو ویږي تکې ناستېده یو قیمتي تخ باندې او حوا بیبي ورسره ده دواړه خوراکه کوي علما وایي دا سنت طریقه ده چې څوک واده وکړي او ښځه خاوند دواړه کور کې کښېني پیله به خواږه خوري زمونږ او ستاسو علاقو کې دا رواج دی چې زنانه ځان سره د پلار د کور نه الوا راوړي یا خوږ څیز راوړي دا سنت طریقه ده نو آدم علیہ السلام چې کور ته دننه شو نو پیلې خواږه انګور وخوړه دغه سنت اوس هم باقي دی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین